سنو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زایما همیرا مهوش. چیف اف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل سید عاصم منیر په درناوي کې دستوره شوې ده چې پکې ورته ګارډ اف آنر پیش کړی شوی. دستوره کې نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف، ایر چیف مارشل ظهیر احمد بابر سدو او د پاک فوج افسرانو شرکت کړي. چیف اف ډیفنس فورسز فیلډ مارشل سید عاصم منیر افغانستان ته خبرداري ورکړي چې افغان طالبان حکومت دی فتنه الخوارج یا پاکستان دواړو کې یو انتخاب وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې صوبایي حکومت ریاست سره ملاتړ کوي نو حالات به ټیک وي، خو که صوبایي حکومت ملاتړ نه کوي نو مجبوراً د گورنر راج لګولو امکان پیدا کیږي. الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی NA18 هریپور کې د انتخابي ضابطه اخلاقو د خلاف ورزۍ کیس کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په 10 دسمبر یو ځل بیا رابللی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي پیښور پولیس لاینز کې خپل خطاب په وخت ویلی دی چې پولیس، FC، پاک فوج او نور قانون نافذ کوونکو ادارو د قربانو لوجې د امن قیام ممکن شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف گوادر او ګلګت بلتستان لپاره د بجلی منصوبو منظوري ورکړې ده. پیښور کې د BRT ډرایور نه بس بې قابو شوی او جنگلو سره جنگیدلی چې په نتیجه کې ډرایور په شمول څه مسافران معمولی ژوبل شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.